ایران دا کم شیعگان دي دا خو الله مني رسول مني آخرت مني ها گمراه دي بدبخت خلق دی په مخ د ځمکې زمونږ دار چنه زیات بدی شي اسم در دی زمونږ دا اوس نشته صحابو ته کنزل کې بدرد وي والله رسول آخرت مني او دا اوس پوری پټول امت کې دا خبر مونږ په دلیل باندې کوو خدای جذباتو کې نه کوو پټول امت کې د امام ابو حنیفه او د شافعی او د احمد او د مالک نواله تر د دې زمانه پورې چا هم په شیعگانو باندې علی الاطلاق د کوپر پتو نه د لګولې او که څوک وي چې شته موږ در څوک وغیزه واو دیری د پاکستان شیعگان واو دیری دا ایران شیعگان او دیری دا واړه روا پیزه یاره جوی شیعگان چې دی کنه نو ماته د سوکو خی زمون علم کې کم از کم نشته چې شیعگانو ته چا سویلی امامانو ته مطلق کافر ویلی امامانو ته مطلق کافر ویلی و امامانو ته ویلی دي امام ابو حنیفه فتوا الصواعق المحرقه کې علامه حتمی نقل کړی دا چې روافض کافر دي دا شیعه دا اوس چې وته شیعه دا روافض امامیه د امام شافعی رحمت الله علیه فتوا نقل کړی دا خو تا قتل نه د صواعق المحرقه وګوره امام شافعی فتوا نقل کړی دا د امام احمد ابن حنبل فتوا شتا او د امام مالک فتوا شتا چې روافض شیعگان کافر دي پوه شوې د ټولو فتوی شته خو اوس موږ څه چلو کو د کوی چیندخ سره چې خامخا لیډر غلط کړي دي دی به اوس د لیډر د پاره چې کوم نه دار سنه انکار کوي ورته وایي زه به هېچا فتوا نه ده ورکړې تا نه تپوس کوم چې د یو سړي په کتابونو کې 200 روایات خرافات د شیعگانو خرافات روایات داسې چې هغه وایي دا قرآن د الله قرآن نه دی دا محرف دی ته د په باره کې څه شی وایي ته د باره کې څه وایي زه امام اډو فتوا ورکړی نه ستا غیرت څه وایي نه جی زمونږ کو لیډل دی ستاسو لیډل دی وایه پوه شوې روانې ورپسې مړه د انصاف نه کار واخلئ د 200 نه سیوا روایت بل دا چې قرآن هغوی منلی نشي ولې قرآن چا جمع کړی دی ابوبکر عمر عثمان نو چې یو سړی هغه منافق وي د دی په نس باندې کافر دی دوزخي دی غدار دی او د پیغمبر خلاف د شیعگانو په نس باندې نو چې هغه کم قرآن جمع کړی دی دا عقلا ممکنه ده چې دی هغه قرآن ومني دا عقلا ممکن هم نه ده څنګه ته هغه قرآن منې بیا چې هغه کافرانو ستاسو په نس او منافقانو او غدارو جمع کړی دی دا ابو بکر صحابیت خو په قرآن ثابت ته اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا او د الله مغیت او نصرت د ابو بکر او د رسول الله سره دام په قرآن ثابت ته د دې وجنا علماء کرام بالاتفاق ذکر کوي د صحبت د ابو بکر منکر دا خو د نص قرآن منکر کافر دی خو خمینی څه لیکي خمینی کشف الاسرار کې وای زه هغه خدای نه منم او دا هغه خدای دا قرآن نه منم کم خدای چې ابوبکر ته صحابي وي جی در په نس باندې بیا مسلمان دی شهید دی جی هاي 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 عجب دور دیدم دا شهادت نه دی دا زمونږ په پاکستان کې او خاص کر په دې دور عصر حاضر کې د شهادت نه بیخي څه گپ شپ جوړ شو گپ شپ ته جوړ شو کېدای شي چې څه وخت پس چې کوم دی نو شهید زنام راوځي کېدای شي څه وخت پس شهید غلام راوځي ځکه شهید جمهوریت خو راوتی دی کېدای شي څوک چا کره غلا راوځي هغې په دې کپره ویلي چې هاي هاي الله دې وبخي په غلا کې ورته ښکلی شهادت الله ورکړه هاي هاي کېدای شي چې څوک زنا لځي هغه څوک چلی شهید زنا کېدای شي چې بیا پکې څه وخت پس شهید لواتت هم راوځي هر صبر او گپ شپ ته خلکو د شهادت نه جوړ کا گپ شپ د شهادت نه جوړ کا الله هر ټول اصطلاحات خلکو غټ وټ کړه هجرت نصرت خلکو ځان له هجرت نصرت جوړ کړي دي شهادت یو گپ وګرځید مفتی رشید احمد صاحب رحم الله نه فتاوا احسن فتاوا سلورم جلد کې هغه کې تنا سوال شوه دی په هغه ټایم څه واقعه راغلې وه دا دومره خلکو سره چې دغه شوي دي ظلمونه شیعګانو سره نو دا خو به شهیداني که نه
شهادت په صغرا وی که شهادت کبرا وی، یعنی دنیاوی احکام به جاری کی کنا بالکل حکم به دغه وی داغه شهادت کبرا هغه ته وی د شهادت د پاره لومبنه شرط اسلام دی. شیعه کافر دی، د مرګ نه شهادت صغرا دی او نه چې کم نه شهادت کبرا دی، دا هیڅ نه کافر دی. ښا نو چې هغه د پاره اسلام اول شرط دی، اوس د اسلام پکې نشته خو سره شهادت آیا ہے. شهید کفر علاوه شهید جمهوریت او شهید زنا او شهید غلا ناشنا اصطلاحات راوتل. ښا الله اکبر. فانزل لا تحزن، مغم جنېګا، خپه نشې.